علی شیر خدا رضی الله تعالی عنہ ناستی وچا روټي خوري وچا امام الاولیاء چا چې مخ ته قتل عبادت ته نبی علیہ السلام فرمایي مؤمن منافق ترمذی حدیث ته معلومی وی چې ذکر علی ورته وکړه نبی علیہ السلام فرمایي کتنده ی بوت ک منافق دی او کتنده ی خوشحال شو مؤمن دی دومره ذکر علی دی رضی الله عنه یو حاجتمن راغی سپورا وچا روټي خوري چې مال سره کړه ورته چې هغه کور لاله شاه کور کې ورته وایا دربګ هغه حاجتمن راغی هغه کور لا نو د سره خو سپوره روټي وا غوړه خيسته روټي یو لورکه چې مونږ تاسو ورته پراټه یا بل سوایو نو چې دلی لګ ورکړه د هغه زمانه یو فقیر به بل فقیر باندې زیریدا د دې زمانه یو فقیر بل فقیر بدیش یو غریب بل غریب بدیش په زړه کې چې دا اوس ما کار خرابوي دام دغه مالدار انسان ته مخې ته کیږي د سره خو بجیب کې 100 روپۍ دی بس 500 بدل ورکاو 500 به مال راکړ په دې باندې بدیش په تقدیر باندې خو ایمان نه چې زما په قسمت کې سي هغه خوځي را خوځي نه ابا ماته ملاوي خو خیر چې کله دا د خو په هغه فقیر په لاس کې خوشک روټۍ لیدلې و نو په کور کې ورته غوړه روټۍ ملاو شو نو دی ورته چې لګا نورم راکړه خیر دې په کور کې په نور باندې څه کوي دا خو ستاسو لپاره کافی ده چې هغه فقیر له مرکم دا کوم چې ناس دی هم سپور خوري چې دا کور والا ورته وي چې دا فقیر نه دی دا دغه کور مالک علی شیر خدا دی رضی الله چې په خپل څه خوري سپور خوري خو بل غوړه ورکي بل خيسته روټي ورکي مونږ تاسو په کور کې چې کومي مرداري چپلې دا ورکولا چې کوم خراب لباسي الله فرمای لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون کامل نیکی تبا آغی پوری تاسو انرسی چې اغا سیزم د زما په نوم ورنک چې کوم سیز سرا ستاسو د ټولو نزیات محبتی اب ورکوي خیرن سیزو مردار سیزو ورته فرمای دا فقیر نه دی دا دغه کور مالک دی ورته دا څنګه مالک دی چې په خپل سپور اخري او موږ لا خيستر وټه راکې دا د صحابه فقراو سره